بعضې زنانه انتهایی بد زبانه وي، خاوند سره زبان درازي کوي، کور کې د خواغې سره زبان درازي کوي، یعنی هر چا سره دا څه ناڅه زبان درازي کوي. که یو زنانه داسې وي چې د خاوند سره زبان درازي کوي، په نڅه خبره جنګونه کوي، فسادونه کوي، نو د داسې زنانه په شریعت کې د اصلاح څه اصول بیان کړی شوي دي چې دا زنانه په د الله په فضل باندې چې هغه اصول اختیار کړي شي او دا سم شي او د خاوند تابعدار شي. نو قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، کمې زنانه چې د خپلو خاوندانو نافرمانه وي نو د هغې د اصلاح اولنۍ درجه دا ده فعظوهن، هغې ته وعظ نصیحت وکول، ښه په نرمۍ سره یې پوی کا او د خاوند آداب ورته بیان کا، د خاوند احکام ورته بیان کا چې کوم نبی علیه صلوات وسلام د خاوند متعلق بیان کړي دي، د خاوند حقوق ورته بیان کا او دا ورته ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث منقول دی، فرمایي لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، نبی علیہ السلام فرمایي کو چرته بالفرض ما چاته حکم کولی چې غیر الله ته سجده وکړه، یو الله نه علاوه بل چاته سجده وکړه، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته د خپل خاوند ته سجده وکړه. خو د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز و، نو ښځې دپاره به خاوند ته سجده کولو حکم شوی. دومره لوی مقام دی د خاوند، خو چونکې غیر الله ته سجده جایز نه ده، د دې وجې نه حکم هم صادر نشو. لوی مقام دی. ناول به خاوند په وعظ نصیحت باندې پوهیږي، کو په وعظ نصیحت پوهی نشوه نو دویمه مرحله د اصلاح دا ده وهجروهن فی المضاجع، خاوندانو ته حکم دی چې تاسو د خپلو بیبیانو نه به د ملاستې ځای نه جدا کې، په خپل کټ کې به ترې مخ واړئ، دا نه چې د کمرې نه بهر شي کټ ورته پرېږدئ، دا نور د فساد سبب ګرځي. کمره به ورته خالی نه پرېږدئ بلکې په کمره کې دننه به د ملاستې ځای ته جدا کې. د یو حیاناکې ښځې دپاره دومره سزا کافي ده چې خاوند ته بیل اوده شي. دا د یو حیاناکې ښځې دپاره یو لویه سزا ده. الله دې نه کې کو په دې دویمه مرحله هم پوه نه شوه نو قرآن کریم دریمه مرحله ښودلې ده چې په هغې سره به د ښځې اصلاح وشي. وضربوهن، نو بیا به یې ووښئ. اول به داسې وي چې په مخ یا په جسم باندې داغ جوړ نشي، اډوکې مات نشي، په جسم باندې د وهلو اثر پاتې نشي، او په مخ باندې خو بالکل وهل منع دي. د زینت د زینو نه په علاوه زینو باندې به وخی. دا دریمه مرحله. او که په دې باندې هم دا زنانه پوی نشي، بیا هم فساد کوي، د خاوند نافرمانی کوي، نو څلورم حکم دا دی چې خاوند به د دې ښځې خاندان والا مشران به راوغواړي، خپل مشران به راوغواړي، هغې ته به د دې ښځې ټوله معامله پیش کړي چې دا ښځه ما پوی کړه خو د هغې باوجود هم دی کې دا مسله د نافرمانی کوي. نو چې کم د اصلاح خاوندان دي، کم پوی خلک دي، هغې به دا زنانه پوی کی او د خاوند حقوق په وده ذکر کی، انشاءالله چې به دې مسله به بیا هغه پوه شي. که یو زنانه دومره بدبخته ده چې به دې څلورمه مرحله باندې پوه نشي، نو بیا عقلا هم دا زنانه په خپل زوجیت کې اړو د سره ساتل پکار نه دي. او دین هم دا وایي چې بیا ورله طلاق ورکړه. پس اوس د ښځې او خاوند داسې حد ته رسېدلی چې د یو بل حقوق نه ادا کوي، د یو بل حقوقو جوړېدو ته تیار نه دي. نو لہذا بیا په دې صورت کې افضل طریقه دا ده چې د دې په مابین کې طلاق واقع شي، دا جدا شي. د عدت نه پس ښځې ته بیا مکمل اختیار دی چې چا سره نکاح کوي، خاوند ته فوراً اختیار دی چې چا سره نکاح کوي.